که نارینه کاروبار شروع کول غواړي یا زنانه کاروبار شروع کول غواړي نو دا وظیفه پیغمبر علیه صلوات والسلام یو صحابي ته ښودلې وه. دغه صحابي په دې وظیفې باندې عمل وکړو. د یو څو ورځو په عمل سره د یو څو ورځې په وظیفې کولو سره الله پاک هغه ته ډېر زیات مال او دولت ورکړو. کو چېرته تاسو هم کاروبار شروع کول غواړئ نو دا وظیفه دا لازمن وکئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو کاروبار کې ډېر زیات خیر او برکت دا واچوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاکم د هر قسمه درد غم مصیبت نه په امان کې ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجات دا پوره کړي. الله پاک دې موږ او تاسو بار بار مدینې منورې ته مکې مکرمې ته دا بوتلی کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د پیغمبر علیه صلات وسلام یو حدیث مبارک دی او دا وظیفه ده د کاروبار حوالې سره. وڅوک دا وایي چې زما کاروبار کې د الله پاک برکت واچوي نو چې کله کاروبار ځای ته ورځي نو دا وظیفه دې وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک به له کاروبار کې ښه مزیدار اعلی برکت دا ور واچوي. که څوک دا وایي چې زما تجارت دې مخ په ترقۍ باندې روان شي او دغه رنګې دنیا دې ماته حیرانه شي، دا چې کله ورځي د تجارت ځای ته کله چې ورځي اخیستل هر څولو ځای ته نو دا وظیفه دې صرف یو ځل وکړي. انشاءالله العزیز دغه کاروبار کې ول الله پاک په دغه ډیل کې ول الله پاک ډېر زیات خیر او برکت دا ور واچوي. دغه رنګ فرمایي چې یو سړی دا وایي زما د په رزق کې اضافه وشي نو کوم چې د رزق د ګټلو ځایونه دي هلته چې دی ورشي او دا وظیفه وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به له رزق دا بې انتها ورکړي. په کوم ځای کې یو سړی مزدوري کې دیاړي کوي سهار وختي کې لاړ شي دغه ځای کې دی دا وظیفه وکړي انشاءالله العزیز دې وظیفې په توپیل به له الله پاک ښکلي مزیدار اغلا دیاړي ورکړي. دغه رنګې کوم ځای کې د پیسو د ګټلو ځای وي او د هلته کې دا وظیفه وکړي او په اخلاص باندې وکړي. یاد ساتئ چې وظیفه په اخلاص باندې او سره په یقین سره چې کله موږ وکړو الله پاک به زموږ او ستاسو ټول کارونه دا پوره کوي. ځکه چې الله پاک وایي زه انسان ته داسې وررسېږم څنګه چې انسان ما باندې دا یقین کوي او څنګه چې انسان ما باندې دا ګمان کوي. او دا د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی. نو یاد ساتئ چې دا په یقین باندې وکړئ او تجربې قصې پسې پرېږدئ دا په یقین باندې وکړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ او ستاسو یو عمل دا به نه ضایع کوي. دغه رنګ فرمایي چې کوم یو سړی دا په یو ځای کې جاب کوي او دغه جاب ځای کې دی دا وظیفه وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به له په دغه نوکرۍ کې ډېر زیات خیر او برکت دا ور واچوي. راځئ زور وظیفې طرف ته یو صحابي راغلی پیغمبر علیه صلات وسلام ته عرض وکړو د الله رسوله ډېر زیات غریب شوی یم څه وکړمه. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته فرمیل چې کله ته د کاروبار ځای ته ورشي کله ورشي نو هلته کې یو پیره درود ابراهیم ووایه، یو پیره درود شریف ووایه او دغه رنګې د هغې نه بعد یو پیره سورة الاخلاص ته ووایه بیا د هغې نه بعد درود ابراهیم ووایه. انشاءالله الله پاک به ستاسو کاروبار کې برکت واچوي. دا صحابي فرمایي چې زه لاړم او ما دا عمل وکړو د یو څو میاشتو په عمل باندې الله پاک زما حالات دا بهتر کړل او دغه رنګې د دنیا مال او دولت دا رالی ماله. یاد ساتئ چې دا حدیث د پیغمبر علیه صلات وسلام دی او عمل پرې کړی صحابي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام صحابي ته ښودلی نو دا عمل د ټول امت دپاره محترمو دا شو. اجازت هر چا دپاره دی، هر سړی دا وظیفه کولی شي، هر زنانه دا وظیفه را کولی شي. ځان له د ژوند معمول ساز کوي، ځان له د ژوند مقصد ساز کوي. دغه رنګ یو ښځه کپړې ګنډي
او چې کله جوړه شروع کړي نو دا دې پې ووایي ان شاء الله العزیز الله پاک به په دغه کاروبار کې ډېر برکت واچوي. بعضې زنانه داسې وي چې هغوی کپړې هرڅوي، بعضې داسې وي چې هغوی کاسمیټکس څومره سودا وي دا هغوی هرڅوي. دغه رنګې ښځې هم اکثر جاب کوي یو ځای بل ځای. نو یاد ساتئ کو زنانه دا وظیفه کوي کو نارینه کوي نو ډېره زیاته اغلا ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. الله پاک دې زموږ استاسو ټول وظایف دا قبول کړي. الله پاک دې زموږ استاسو په وظایفو کې دا اثر پیدا کړي او الله پاک دې زموږ استاسو ټول ناراضي شي. زموږ استاسو ټول حاجات دې الله پاک دا پوره کړي. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.